بسم الله الرحمن الرحیم. مخرج نمبر 5 اقصای لسان و لحات. یعنی پنځم مخرج دی د ژبې ویح او لحات. یعنی زبان کی جڑ کا او حصہ جو گلی کی طرف والا ہو اور لحات جب آپس میں ٹکر کھائے اس سے قاف ادا ہوتا ہے. یعنی د ژبې د ویح هغه حصہ چې مرۍ طرف ته وي او لحات دا چې په خپل منځ کې ملو شي د دې نه قاف ادا کیږي. نوٹ: زبان کی جڑ کے مد مقابل گوشت کے ٹکڑے کو لحات کہتے ہیں. د ژبې د ویح مقابل چې بره کومه غوښه ځوړنده وي او بوټۍ غوندې دې ته لحات وایي. مخرج نمبر 6 قاف کے مخرج کے متصل ہی زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہو اور لحات جب ایک دوسرے سے ٹکر کھائے اس سے کاف ادا ہوتا ہے. اور ان دونوں حرفوں یعنی قاف اور کاف کو لحاتیہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 6 د قاف د مخرج سره متصل د ژبې د ویح هغه حصہ چې خولې طرف ته وي او لحات دا چې یو بل سره ملو شي دې نه کاف ادا کیږي. او د قاف او کاف دواړو حروفو ته لحاتیه وایي. او لحاتو هغه د ژبې مقابل بره چې کومه غوښه ځوړنده ده هغې ته لحات وایي. نو دې وجې نه دا د لحات نه ادا کیږي نو دې وجې نه دې ته لحاتیه وایي. یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته کېښودې. الله یې توفیق مال هم راکړي چې دا کورس تاسو ته پوره کم او شیر کم او الله یې تاسو له هم توفیق درکړي چې دا زده کوي او قرآن مجید د تجوید موافق وایي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.